بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو دا وخت په ټول ملک کې مردم شماري چې کوم دا یعنی د ولس شمیرنه هغه روانه ده. نننی ویډیو کې زه د یو خبره کومه چې لمبې خو مونږ ته د پته لګول پکار دي چې د مردم شماري څومره اهم شی دی. لکه دا دومره اهم دی چې د ملک کم نېشنل فاینانس ایوارډ دی یا کمیشن دی د هغې چې کوم ریسورس ډسټریبیوشن کیږي نو آلموسټ 97-98% چې کوم دی هغه په آبادۍ باندې دی، یعنی د کمې صوبې څومره آبادي ده هغه همره د هغې زیات شعري. بیا دغه شانتې د نېشنل نه چې پس پروینشل ایوارډ کیږي هغه بیا د کمې ضلعې څومره آبادي ده هغې ته هغه همره پیسې میلاویږي. بیا د صوبې نه یونین کونسل، د ضلعې نه یونین کونسل، د یونین کونسل نه بیا ویلیج کونسل، د ویلیج کونسل نه بیا وارډ. نو دا یو ډیر اهم ایکسرسایز دی او دا هم دومره اهم یا سیریس اغستل پکار دی. د ملک پالیسی جوړیږي د هغې ډایرکټ اثر چې کوم دی د دې مردم شمارۍ په هغې باندې چېرې څومره خلک دی. بیا دغه شانتې په نېشنل اسمبلی کې ستاسو نمایندګي، په صوبایي اسمبلی کې ستاسو نمایندګي. زه به دا ووایم چې که هسپتال جوړیږي هغه هم د آبادۍ په بنیاد جوړیږي، سکول جوړیږي هم د آبادۍ په بنیاد، کالج جوړیږي هم د آبادۍ په بنیاد، تاڼه جوړیږي هم د آبادۍ په بنیاد، یو ځای ته سړک جوړیږي هم د آبادۍ په بنیاد. نو یو آبادي یو ډیر اهم دا یو فیکټر دی. نو ځکه دی کې مونږ له خپله باندې کوشش پکار دی چې یاره څومره مونږ یو چې کم از کم هغه همره خو مونږ حساب شو. بیا خیبر پښتونخوا دومره بدقسمته صوبه ده چې یو خو دا وخت هلته کې د سکیورټي حالات تقریبا په صدرن ډسټرکټ د مخکې نه هغه وروسته پاتې دي په ترقۍ حوالې سره، تعلیمي ادارو حوالې سره، هسپتالونو حوالې سره، روډ انفراسټرکچر حوالې سره، د سکیورټي په حوالې سره. اوس دا وخت هلته کې چې کوم دی حالات خراب دي. نو زما نه د خیال چې د هغوی صحیح نمایندګي وشي. یو دا خبره. دویمه دا ده چې زموږ سیاسي قیادت یا خو داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا د سوکوالي وارث نشته دی. پرون بلاول بټو زرداري پخپله د یو مرکزي پارټۍ چې کوم دی هغه مشر دی هغه دا خبره کړې ده چې یاره مردم شمارۍ باندې مونږ ته اعتراض دی او په دې اعتراض بنیاد باندې مونږ د مرکزي حکومت هم پرېښودی شو. ولې هغې د سند خبره کړې ده چې یاره په سند کې سیلابونه راغلي او هلته کې صحیح مخکې د اعتراض چې راغلی او دا د سند راغلی خاص کر د کراچۍ او د شهري علاقو کې چې یاره دلته کې صحیح کاونټینګ د خلکو نه دی شوی. نو هغې خلکو دومره پریشر جوړ کړو چې مرکز دا په 2017 کې چې کوم شوی وه 2022 کې دوباره هغوی په مرکزي حکومت باندې پریشر راواچو چې تاسو زموږ تعداد کم کړی دی، 100 کروړه یا هر څونه د کراچۍ، د سکر یا د حیدرآباد هغه تاسو کم شمارلی دی. د خیبر پښتونخوا دا خبره ده چې نه چې بیت العلماء اسلام څوک تپوس کوي، نه چې کوم دی پیپلز پارټۍ والا، نه چې کوم دی مسلم لیگ والا، نه د این پی طرف آواز راځي. او مولانا صاحب خو لکه دې ټیم کې تاسو ته پته ده هغوی خو بس حکومت دی نو چې هر څه کېږي هغه ټیک روان دي، نه د هغوی سره دا غم شته. نو ځکه ما وی چېرې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ووایم چې دا سیاسي قیادت پکار خود ویله دي چې دا خبره کوي. بلاول بټو زرداري صاحب د سند خبره کوي شي نو آیا زمونږ د پی ټي آی کسان چې دی هغوی د مردم شمارۍ دا خبره په دې حالاتو کې په خیبر پښتونخوا کې مردم شماري څنګه کوي، په مرج ډسټرکټس کې به یې څنګه کوي، په صدرن ډسټرکټس کې به یې څنګه کوي. دغه شانتې ایم پي والا له پکار دي، دغه شانت سیول سوسایټي له پکار دي. دې وخت کې ما ته ښکاري داسې چې د خیبر پښتونخوا آبادي به را روان کوم په 2017 سینسس کې ښکاري داسې چې دا به د هغې نه کمه ریفلیکټ کېږي. ځکه تېره ورځ زه د یو ډېر اهم دغه سره ناست وم، هغې وایي چې یو بله خبره هم ده دا وخت کې فیډرل چې کوم سینسس سټرکچر دی کوم چې آبادي کې دې ته فیډرل بیورو اف سټیټسټکس ده یا یو سینسس ډپارټمنټ دی، دا ټول یې مرج کړي دي او په دې باندې د یو مخصوص صوبې د خلکو چې کوم دی د هغوی یو قسم له اجاره داري ده په دې کې د نورو صوبو هغه همره نمایندګي نشته دی کومه چې پکار ده. او بیا خاص کر د خیبر پښتونخوا بله دا ده چې کله دا شماره کېږي نو دا باکسونه راځي. نو په تیر کې هم د خیبر پښتونخوا نه څو داسې وو چې غټ غټ باکسونه اغاړو پکې سره کولو شوي نو لکه دا ماته یو انسایډ سورس دا خبره کړې چې د خیبر پښتونخوا نه کوم باکسونه راغلي په کوم باکسونو کې چې هغه فارمز دي هغې کې چې هغه انومریټرز ورته وایي یا شماره کنندګان چې دي هغوی چې کوم فارمونه راغلي هغه د سره کاونټ شوي هم نه دي. نو زه به دا ووایم خپل د سیاسي قیادت ته به م اپیل وکړم جماعت دا ملان دي که غیر ملان دي، جی یو آی ده، جماعت اسلامي دی، این پی دی، پیپلز پارټي ده، خاص کر چې د خیبر پښتونخوا د هغوی نه کوم خلک دي چې دا مسله سیریس واخلي. کینې بیا سند والا خو دونه تکړه وو چې هغوی په حکومت باندې دوباره وکړه، حالانکې دا 10 کاله پس کېږي، هغوی به 3 کاله پس وکړه، 4 کاله پس یې وکړه.
د خیبر پښتونخوا خو ما په خیال بیا څوک اوریم نه، ځکه چې نه هغه هم سیاسي قیادت تکړه شته، نه چې د میډیا کې داسې مضبوط میډیا هاوس سره شته، نه چې کوم دی په بیروکراسي کې د دوی سره دا شته. ځکه زه وایم چې خلک دی پکار دی په خپله راپاسي، په خپله ځان شمار کړي او دا انشور کړي چې او څومره موږ یو چې دومره، حالانکې که د 2019 نه دا کمه راغله نو دا کم خدشات چې ته مو وي د سکیورټي خدشات، بل د یو خاص مخصوص صوبې ډومینیشن فیډرل بیورو اف سټیټسټکس کې د هغوی رویه دا ټول څیزونه به دی، او بل زمونږ خوبونه مونږ ودیو هله راپاسو چې کله زموږ سره یو کار وشي.